وإن كان معرفا باللام كيو منادا معرف باللام او تغواړي چې دا یې حرف ندام ته داخله کې د بیامین کې با یو بل ټکی راولي ځکه چې حرف ندا دام اعلی د تعریف تا او الف لام اعلی د تعریف تا نو اجتماع اعلی او د تعریف ناجائز ده نه د موږ به نس کې ایها راړو نو جواز پیدا شلو ځکه اجتماع رانله وإن كان معرفا باللام كمنادى معرف باللام ولك الرجل دا الاسلام دا وجنه دا رجل معرفه شوه رجل مراد خاص رجل له چره متکلم و مخاطب تا معلوم ده نو په دې صورت کې بیا ایها راړي او دارنګي د سړي د پاره او خل د پاره براړي ايتها المرأه دا رجل لپاره یا ايها الرجل نو ایو ایتو دا دوار مراد نو دا دوار سره محید تنبیه لګوله نو فما بین دا حرف ندا که وما بین دا الاسلامو کی یووال را نغه بلکه فصل راغه نو اجتماع دا آلته و دا تعریفو ناجائز دا او چې فصل راغله نو بیا خیر ده نو کلمه دا ایو او ایتو براړي ایو دا مذکر دا پاره او ایتو دا مؤنث دا پاره دا دې دا پاره چې اجتماع دا حرفو دا تعریف را نشي حرف ندام حرف تعریف ته یا رجل دا وجه رجل معرفه شو او الاسلام حرف تعریف ته الرجل خاص له مراد نه کرانه دا دې وجه مذکر دا پاره با ایو راړي او دا مؤنث دا پاره با ایتو راړي او دوار سره به هاذا تنبیه لګي د اجتماع آلته او د تعریف رانله ويجوز او طالب جائز ده ترخیم المنادا کله منادانا رستنه حصہ پریکه ترخیم مانا یو شی نرمول او یو شی آسانول ترخیم نحر الابن بلا علت یو اوخ ناجول نه یو چرنه پکې خدا یاره چې نمګلا د اوخ وخونو خونو کله وخورو خشک تا اوخو خضرلی ورطاشو او چرنی پکی خدا نو الترخیم نحر الابن بلا علت بغیر دنا جورتیانا وانم دغا کیسی سمسوب اوخی او طالبانو تیالال کرا وقت دو وقم خودلی اللہ اکبر آلا وخر روخ لمن لا خلق تیریگی دا اوخ دا وخن اخوخ وحطا وخو کی نشتا او دا عرب پا واده کی چیو حلال نشی اغا وادارو وادنی الله اکبر خسته وخه خاصلی مکه د چخري خون نظر کوي د میخه ویانه وخه راغی مقابله کې صدا ما هي باقاعده او خلالین ترخیم نحر الابن بلا علت بغیر د علتنا دلته کوم منادا بغیر د قانون صرفي او نحن او پردولو اخر نه ته متپریکو د طالب نوم حارسو ده امنا ورته یا حارو ده طالبنا عثمان ده امنا ورته یا عثمان منصور نمگا یا منصو ذکر چې منادا کثیر الاستعمال لو کثرت استعمال تقاضا دا تخفیف کوي دکا آخر کی حروف زائدانون یو ټکی به بیان ورکړي لکه یا حارسو ریوسی دا کار فعلت نه ده نو صرف سی به ورکړي او کپا آخر کی حرف علت راغلو نو حرف علت سره حرف سین حرف کې لکه منصور کې واو ور راغلی نو واو ور دوار حذف نو یا منصور عثمان کې الف نون مزیدتين نو دوار لري یا عثم یا نعم نو ترخیم د منادا دا جائز ده برابر خبره چې نصر وی او کنه برابر خبره چې نصری او که نظمی نو منادا کی دوارا صورتنا جائز دی که منادا پا نظم کی راغلی دی که پا نصر کی تب آغی کی ترخیم کولے شی لیکن غیر دا منادانا ترخیم نشو کولے الا لضرورت الشعر که منادانی بھی بلی و اسمی دنی دا پا دے کی نی راغلی لیکن پا شعر کی راغلی او وزن داغینا بغیر جوڑی گی نا
ندي خير ده يجود للشعراء ما لا يجود لغيره. لك ديار ميت إذ مي تصاعفها ولا يرى مثلها عجم ولا رب. ده معشوقه تعریف کئی مية معشوقه ده مية. عربی کے اکثر معشوقوں میں تعبیر پا سلمہ او پا لیلا یا پا مية سرکے ميتن معشوقی نم دے ندے وی دیار ميتا لما دا ميی قورنو اذ ميون تصاعفها کلچ لما معشوقه جون دیوا او پا دی قورنو کی وحو ترائف شوئے دے ندے وی ولا یرا مثلها وبنيني لما دا معشوقی پشان نا عرب و نا عجم غدمر حسین و جمین و ندیار ميتا اذ ميون اصل کرے اذ ميتو علتا کدا ميتون آغتی لرک حالانکہ منادا نلا لیکن ضرورت شعری دا وجنا آغتی لرک نو ضرورت شعری دا وجنا میسن کی ترخیم قول شی لیکن منادا کے مطلقت ترخیم قول کا منادا پا شعر کرا غلی او کا نصر کرا غلی ندیوی و یجوز ترخیم المنادا دا دا خواص دا منادا نا دا منادا کثیر الاستعمال دا او اصل شیخ رستنے کلام دے نو پا منادا دمرا کلام موگ دا ورستنی خبر ورطا کہ یوسف آرد اصل کے آردن عذار ہے یا زیدو توجہ الى الكتاب کتاب تا متوجہ شا ہدایت نحن تناسو لگے بلکہ تا گوری یا طالب خود ناکار مرضی تسکراشو کتاب نصرہ پلواری او خود کو تک یو طالب پا دی سوٹو میں سبق تا چی طالب ناسی بل طرف تا بنگوری نوتے یا زیدو توجہ الى الكتاب بار میں بنو تو سگوری دے ما طرف تم مقصود توجہ الى الكتاب دے ندی وجن کلام مختصر کا ہوا چی یا اسم یا منصو نجائز ترخیم دا منادا وہوا او دا ترخیم حذف فی آخره حذف دا پاخر دا منادا کی للتخفیف دا پار دا تخفیف یعنی سا قانون صرفی ورطنه متوجه پا قابن و پا دائن و پرامن کسی آخرانه تک حضب شوئے غلد خو قانون موجود دے دابا بلا قانونا کما تقول لکا ستبوائے پا مالک کی یا مالو نمی مالک تو تمورتے یا مالو نیو حرف حضب کچھ انا کاف دے وفی منصور یا منصور منصور کی مدد زائدہ راغلے منصور کی رواو مدہ زائدہ دے ندارا مدہ سرد حرف سین بحرف کلو یا منصو او دارنگی یا عثمانو کے الف مدہ دے نو الف ونون بدوار حرف کلو یا عثما یا عثما او کنے او اسم ددو اسمینو نمرکبو نو آخرنے اسم تے دے امریکہ دیو طالب نم بالا بکتے نبی یا بالو بکتے لرکہ دیو طالب نم بالا بکتے نداغنا با آخرنے اسم لرکن یا بالو ویجوبو او جائز دے با آخر دا منادا مرخمہ کے زمم پدے طریقے سر چاہا محذوف نسیم منسیہ کی چاہا محذوف نسیم منسیہ کی ندیا آخرنے تکے آخر دا منادا شو منادا مفرد معرفہ مبنی برزموی یا منسو و یا منسو یا منسو کے سواد تضمور کا عثمان کی منسو فتحو تکنا لیکن چالب نن یا عثمو لکہ چلا غمیم آخر شو غالب نن بالکل نسیم منسیاکو نو آخر دا منادا چی مفرد معرفی مبنی برزموی او کوئی طالب و یا عثما دام جیز دے طالب و یا عثمو نو آخر چکم محضب کرے غمو نسیم منسیاکو او دا من آخر دا منادا کو او آخر دا منادا مبنی بردموی او کوئی طالب وی نیارا اگا چکم محضب کرے غم ورخر حسابو ما نبی ادامین پخبل حالت کسو نیا عثما و یا عثما پنی طریقے سر چکا محضوب نسیم منسیہ نکی اگا بلکہ منوی منی نبی پدی صورت کے دوارا جائز دی دوکارا سپوئی گی ترخیم چی اوکی نیا خواہ چکم شہر حضب کرے غب بالکل اولا
دریاب ته ولا پتن درول چې خبر نه خلاص شو د آخر د منادا مبني بر ضمه وي آخر لکه د عبدالقهار نوم دی عبدالقهار ورته یا عبدو موږ به ته یا عبدو وایي اکثر خلک چې نوم کې عبدالله نو عبدو ورته وایي عبدو یو کساب مدینه کې زموږ اسلام موږ به ورته عبدو وایي اوس یې هم دلته بلد موږ تللو د اشفاق سره د جومات باره کې د کویټي مؤسسې ته دغه مدیر عبدو باندې مشهور دی عبدو د عبدالله نو بس خلک ورته عبدو وایي یعنی یا عبدو نو عبدالقهار کې دی یا عبدو القهار منسیا منسیاکو او دا عبدو دا دال مؤخر د منادا وګرځولو نو اصل کې یا عبدالقهار کې خدا مضاف او منادا مضاف منصوب وي اوس لمه چې القهار نسیا منسیاکو نو یا عبدو او یا دا چې غرضون سره حساب وا یا عبده ځکه دا دال د مضاف ته او منادا مضاف منصوب وي نو دواړه پکې ویل چې یا عبدو چې القهار نسیا منسیا کې او کله هغه منوي نو یا عبد دواړه پکې جایز دي نو دی ويجوز جائز ده په آخر د منادا مرخمه کې الضم کله چې هغه ما حذف نسیا منسیا کې او دارنگی والحرکت حرکت اسلم جائز دے کما تقول فی یا حارس یا حارو او یا حاری حارو بالا میں چراسی بالکل ختم میں نسیم منسیائے کی جو داری بیا آخر دا منادا شوا او دا منادا مفرد معرفی آخر مبنی بر ضموی یا غتی نسیم منسیامکو منوی دا پنیت کدا نو پریبانی سو نو یا حاری وای دواړه جایز دي وعلم طالب یو بل خبرم دکا ان یا من حروف النداء یہ دا د حروف د ندا نه واضح دا وذکر د ندا د پارا لیکن قد تستعمل فی المندوب کلمه مجازا دا د مندوب د پارا مستعملیږي مندوب هغه مړی کوي چې ته په جړا کې ندبت علیه ای بکیت علیه امری باندې جړاو د مړی محاسن بیانول دیتا ندبه وي ندبه ندبه یندبو ندبه په مندوب کې مستعملیږي مندوب مبقا علیه ته یو مړی چې سړی په جړا کوي محاسن لګیا د شماري ندبت المیت ای بکیت علیه عرب وایي ندبت المیت ای بکیت علیه ندایي مندوب ته مستعملیږي وهو المتفجع عليه دا سره چې په کومه سره درد سرګندای پیا سره یا پوا سره کما یقال یا زیدا وا زیدا یا زیدا جڑا کوي او وا زیدا دیو عربی تو تعلیمات شروع پاغي جوړل جو تعلیمات شوی دیوا جمجمتی الشاویتین والجبا دو پیاده پیالو پسې جړل دا باندې ماشومان هم جاړي بل دی ماشوم هم ته څه حالو سلامخه یو ګلاس د خاورې اعتماد سره پاغه مجاره مرمه بالکل جړل چې دا مان سکار شو نو ماشومان بیا په پیالې باندې باندې جاړي وای دا ما مرده کیس شو وا مرده کیا نو دا واو یا دا د جړا په باندې مستعمليږي او عربینا تعلیماتنا غیوا جمجمتی الشامیتینا نقول لك یا زیدہ وا زیدہ فوا مختصة بالمندوب کلمه وا مندوب سره خاص لا واجب مندوب د پاره ولا کړی دا او کلمه یا عامله کلمه یا مستعملی په منادا کې او په مندوب کې ويا مشتركة بين النداء والمندوب وحكمه او حكم دا مندوب پیراب کی او پبنا کی پشان دا حکم دا منادا دے نوازیدو دا مبی بردم دے وعبداللہ اغا منصوب دے کیو طالب پدیر جلا کیو وی بچی وازیدو او کپ عبداللہ جلا کیو وعبداللہ وطالعا جبلا وطالعا جبلا بوائے مندوب او دا منادا یو حکم دے نو منادا مفرد معرفه مبنی نو دارنگی مندوب هم که مفرد معرفه وا نو مبنی بر ضمه بئی
او که منصوب مضافو ندا و منصوب دوا عبدالله پشان نو حکم د دې په اعراب کې او په بنا کې پشان د حکم نه منادا ده او غتا تیاب ده. فصل المفعول فی سبق په لګ زیاتو ان شاء الله خیرات النحو ختم شي او بیا دوباره پکې تاسو سره تکرار وشي چې سالانه امتحان ته سم بریک او ګرځوي چې تاسو درته خبر اړه نشي کولای. دا په نحو طالب پکار ده چې په نحو کې دومره مضبوطي چې د دورې طالب ورسره خبره نشي کولای ان شاء الله. المفعول فيه بل منصوباتنا مفعول فيه ده وهو اسم ما او دا اسم دا هغه سیز ده وقع فيه چې واقع وي په دې کې فعل د فاعل چې په دې کې فعل د فاعل واقع وي لکه صمت یوم الجمعه صمت کې دا صوم په کوم عرب کې شوی دی د جمعې په عرب کې شوی دی. صمت یوم الجمعه صوم واقع ده د جمعې په ورځ کې. نو مفعول فيه هو اسم ما دا اسم دا هغه سیز ده وقع فيه چې واقع په دې کې فعل الفاعل ستاسو کتابونو کې ده وقع فعل الفاعل فيه چې فعل د فاعل په هغه کې شوی. يوم الجمعة يوم مبارك توته يوم الجمعة يوم مبارك يوم الجمعة ظرفته لكن دې کې سکار شوی نه شوی ته د جمعې ورځ مبارکه ده نو څه حکم نه ټول غوړو کا خو په دې کې نه شوی. لیکن چې یو طالب وایي چې ضربت زیدن یوم الجمعة نو دا ضرب په کوم عرب شوی دی د جمعې په ورځ کې نو دا یوم الجمعة مفعول فيه دی. هو اسم ما دا اسم دا هغه سیز دی وقع فيه چې واقع وي په دې کې فعل او فعل نه مراد معنا حدثي ده. د فعل نه مراد ضربه کې درې خبرې دي. یو ضربه کې وهل دی یو ضربه کې زمانه ده یو ضربه کې نسبت الى الفاعل له. فعل کې فعل اصطلاحي کې درې خبرې وي. فعل اصطلاحي کې څو خبرې وي؟ یو معنا حدثي یو نسبت الى الزمان او یو نسبت الى الفاعل. دلته کې مراد د فعل نه هغه فعل لغوي ده هغه معنا حدثي ده نو مصدر تم شامل شو اسم فاعل تم شامل شو. قیو طالب دا شوی انا ضارب زیدن یوم الجمعة انا ضارب زیدن یوم الجمعة نو دا یوم الجمعة دا ضاربون دا پارا مفعول فی جو ضاربون خو فعل نه ده معنا دا فعل پکې موجوده دا حدث ټولو ته شامل شو مصدر تم او دارنګي ضربي زیدن یوم الجمعة ضربي زیدن نو دا ضربي زیدن یوم الجمعة دا یوم الجمعة دا ضربي دا پارا مفعول فی شو. دا مصدر دا پارا مفعول دی المصدر یعمل عمل فعله مصدرم دا فعل پشان عمل کوي. دلته کې مراد د فعل هغه فعل لغوي دی چې هغه معنا حدثي ده. اسم فاعل صفت مشبہ مفعول ټول ته شامل شو چې واقع وي په دې کې فعل د فاعل من الزمان دا من الزمان بیان نما ده. هو اسم ما دا اسم دا هغه زمانه ده او دا اسم دا هغه مکان ده. دا من الزمان والمکان بیان واقع شوی د کلمې دا ما د پاره وهو اسم ما دا مفعول فی اسم دا هغه زمانه ده دا اسم دا هغه مکان ده. ويسمى ظرفا او د دین ظرف ده د دین ظرف ده دې ته مفعول فی وایي او دې ته ظرف وایي ځکه چې هغه فعل په دې ظرف کې لکه مظروف چې په ظرف کې نو دا روزه د جمعې په ورځ کې ده لکه مظروف چې په ظرف کې وي. یو طالب وایي الشای فی الابریق چای په چانک کې دي الشای فی الکأس نو دارنګې الضرب فی یوم الجمعة. وظروف الزمان على قسمين ظروف زمان په دوه قسمه دي. مبهم یو مبهم دی هغې ته ظرف زمان مبهم وایي. ظرف زمان مهمل هغې ته وایي چې سر او ویښې نه معلوم سر او ویښې دې ته ظرف زمان مبهم وایي. لکه الدهر زمانه څومره زمانه سر او خونه نه ده معلومه چې سر کم دی او ویښ
وقتو کې دا کولې لفظ په ډېرو باندې کې وخت دا ډېر استعمال علي کوي پاسار کولې نه کونه آخر ته وي نو دا زمانه سره وخت کوم نه غنه معلوم خیر نو دی وای چې کوم نه مبهم هو ما لا يكون له حد معين چې دا حد ني معين سره وخت ني معلوم لك ظهر لك حين زمانه او وخت او بل محدود او هغه چې هغه لپاره حد معین لکه یوم د سبا د صادق نه پس تر غروب الشمس پورې ته یوم وي او شپه د غروب افتاب نه پس ته صباح ټول پورې ده کیوم ولیله وشهر شهر دې شروع ته وي او سنه 12 میاشتو ته وي نو حد معلوم دی قال 12 میاشتې دي او میاشت دې سره دي نو ظرف زمان مبهم پیژندو او ظرف زمان محدود او دا دواړه به منصوبې په تقدیر د فی سره که ظرف زمان مبهم وي او که محدود وي دلته به کلمه د فی مقدره وي ځکه چې دا ظرف زمان مبهم او محدود دواړه جز دی د فعل نه او مفعول فعل په خپل جز کې بذات عمل کوي ولې مفعول مطلق جز نو تاسو وی ضربت ضربند نو دې ضربت په ضربند کې عمل به ذات نو کو لکه چې دا مفعول مطلق هم جز د فعل لکه په فعل کې څو څه وي درې یو معنا حدثي بل نسبت الى الزمان او بل نسبت ناغه مفعول مطلق کې دغه عمل کوي چې هغه د جز ده دغه ضربت کې ضرب پروت ده ضربت کې ضرب دارنګه زمانم جز ده د فعل نه هغه کې هم د عمل کوي د ذات هغه کې هم د عمل کوي د ذات نو تبوي صمت يوم الجمعه یو طالب وي صمت الدهر ما ټول زمانه روزنی ولي صمت سنه دواړه جایز دي کته ظرف مبهمي او که محدود دواړه کې بفي مقدر ولي مقدري ځکه چې زمانه جز من الفعل او فعل په خپل جز کې خپل عمل کوي بالذات لکه مفعول مطلق کې چې عمل بالذات کړي او په فاعل کې عمل بالذات کړي فاعل هم دا غنه جز ده په فعل کې درې خبري معنا حدثي نسبت الى الفاعل نسبت الى الزمان او درې ور کې د عمل بالذات کوي دوی وكلها منصوب بتقدير فيه تقول صمت دهرا وسافرت شهرا اي في دهر وشهر وظروف المكان كذلك ظروف مكان په دوه قسم دي یو ظروف مکان مبهم دي او یو ظروف مکان محدود دي مبهم یو ظروف مکان مبهم دي جهات سته ټول مبهم دي جهات سته عبد القاهر جهات سته کم دي امامك تانا مخکس او تانا رست تانا خی طرف تا تانا تین طرف تا تانا بر او تانا لاندې د هر انسان سپک جهت دي د هر انسان سپک جهت دنه برا دنه لاندې دنه خی طرف تا دنه کین طرف تا دنه رست دنه شا نو جهات سته دي او جهات سته ټول مبهم دي جهات سته یو طالب وی چې جلستو امامک تانا مخکې ناستم دا وګوره عبد القهار دې مخته د دنه مخکې دا ټول طالبان ناسي دیم امامک دیم امامک د وغه بل درسګاه کې او په مصری باندې کې پسوات او بونیر او په کوهستان او چین کې دا ټول امامک د زتر دنیا ګوټه پورې د امامک د کنه او خلفکه کې چې طالب دې درسګاه کې د دام خلفکه د ګاډي په پټنای کو څو هغه خلفکه او کار کې او کا سے زیارت کې زتر ایران او تر عرب ټول خلفکه او جلست یمینک کې موږ ټول یو زدا سي تر مشرق پورې او شمالک کې زتر کابل او روس او کوم ملکونو پورې حد نشته جهات ستو لپاره حد نشته نو دا ټول مبهم دي نو ظرف مکان مبهم منصوب په تقدیر د فی سرا ځکه چې دا د ظرف زمان سره په وصف کې شریک شو هغه مبهم او دیم مبهم دی هغه مبهم نو دینه پس بم که ظرف مکان مبهم هغه په تقدیر د فی باندې منصوبي ها
که ظرف مکان محدودو بیا بالته فی راړې ځکه د مکان محدود د ظرف زمان سره نه په ذات کې مشابهت ته نه ورسره په وصف کې نه هلته به فی بیا ظاهري ځکه هغه کالجز نه شوه هغه کالجز او مشابهت رانغی نو بیا به وایي دخلت فی المسجد المسجد مکان محدود دی مکان هلته بیا کلمه د فی راړې دخلت فی دار العلوم الحقانیه بیا به هلته فی راړې ځکه هغه مکان محدود دی هغه مکان دخلت فی البیت دخلت فی کذا و کذا ځکه چې دا مکان محدود دا ظرف سره مشابه نه ده نه په ذات کې او نه په وصف کې او مکان مبهم په وصف د ابهام کې ورسره شریکو نو دی وایي چې وظروف المکان كذلك مبهم جهات التسوي ټول مبهم دي وهو منصوب ايضا بتقدير في نحو جلست خلفك وجلست امامك وجلست يمينك ويسارك وفوقك وتحتك ومحدود وهو ما لا يكون منصوبا بتقدير فيه بل لا بد من ذكر فيه بما ذكر كيبه لك جلست في الدار جلست في السوق جلست في المسجد دا خبر یاد کړئ